लाली استاد د رزړو نه دی دا تپوس کوي چې یو بنده ګونګا پیدا شوی دی، یعنی په ژبه باندې ګونګ دی او دارنګې په غوږونو باندې کوڼ دی، خو دی مسلمان دی، نو دی ذبح کولی شي که نه؟ نو بالکل دی چې په کم انداز سره د الله نوم اخلي هغه انداز باندې به دی د ذبح په وخت کې د الله نوم واخلي، چې څنګه دی الله یادولی شي هغسې به الله یاد کی او دی به ذبح وکي او دی به مسلمانی. نو بالکل د ده د لاس ذبحه صحیح ده. دویم تپوس کوي وایي چې یو بنده پیدایشي نابینا یعنی پیدایشي ړوند دی، نه دی امامت کولی شي که نه؟ نو که پیدایشي ړوند دی یا رستو ړوند شوی دی نو د ده دپاره امامت بهتر نه دی. وجه دا ده چې کیدی شي د ده یو ځای د کپړې پلید شوي وي او دی خو ویني نه، دی ړوند دی، نو د دې د وجې نه هغه ځای به پلیتي او دی به وایي چې دا پاک دی یا په اوبو لوند شوی دی، نو دی به پرې مونځونه کوي، نه به خپل کېږي نه به ورپسې د بل کېږي. نو داسې بنده چې په سترګو نابینا دی او دی مونځونو امامت کوي نو دا بهتر نه دی. او که ډېر احتیاط کوي یا بل بنده ور سره ګرځي او هغه د پاک او د پلید خیال ساتي نو که بالکل یقیني طور د ارس پاک وي او چاردام هم پوره کړی دی، ځکه چې نابینا ته خو ښکاري نه چې کم ځای اوچ پاتې شوی دی کم ځای لون شو، نه چې بل بنده په ده باندې نظر ساتي او د بل بنده په اطمینان دی چې بالکل د چاردام هم صحیح دی او د پلیتین هم پاک دی، نو بیا داسې بنده چې نابینا د امامت کولی شي خو بیا هم بهتر نه دی.